سره له دې چې مراعات او تنخوا ته اړتیا ولري او په خپله علاقه کې تر ټولو ستر با اثره علمي او سیاسي شخصیت یې او له یو داسې پارټۍ سره تعلق لري چې په حلقه کې تر نورو ټولو پارټیانو مضبوطه وي، خو دا شخصیت بیا هم په داسې حال کې چې په الیکشن کې یې کامیابي 100% کې یقیني د پارټۍ لخوا د ټیکټ اخیستلو څه یوازې پر دې بنیاد انکار کوي چې په آخرت کې یې حساب کتاب نشي ورکولی. آیا تر داسې انسان به بل تقوادره څوک پیدا سي؟ خپله ماته الحمدلله الله رب العالمین د ډیرو غټو اولیاء الله او عظیم علماو دیدار را نصیب کړی دی، لیکن کوم نور چې الله رب العالمین د شیخ حاجي عبدالغني صاحب په څیره کې ایښی و، ما په بله څیره کې نه دی لیدلی. له نوره هیبت او دبدبې سې دا څیره داسې ډکه وه چې انسان به ورته کتلی نه سوای. یو څو ورځې له مخه د حاجي صاحب زوی حافظ یوسف صاحب په ډیر احترام او ادب سره د مفتی منیر شاکر صاحب نوم اخلي او د تراو په اړه د هغه بیان په دلایلو سره ردوي، خو په جواب کې مفتی منیر شاکر په ډیره ګستاخي سره د حافظ یوسف صاحب پلار حاجي عبدالغني صاحب عزت ته لاس وراچي او د خندا وړ تور ورباندې پورې کوي او وایي چې د حافظ یوسف پلار به ښځې په بدي کې ورکولې. انا لله و انا الیه راجعون. د دومرې غټ عمر سړی او داسې ماشومتوب حیران یم چې د دغه سړي عقل چیرې دی او د دې تربیت په کوم ځای کې سوی دی. خپله و ځان ته پر امام بخاري او امام مسلم باندې د اعتراض حق ورکوي، خو بیا که یو څوک په ډیر ادب سره د ده بیان په شرعي دلایلو باندې ردوي، د یې شهید پلار له قبره راباسي. له دغې ګستاخي باوجود حافظ یوسف صاحب بیا هم منیر شاکر ته ډیر په احترام وایي چې ته زموږ چمن ته راسه او تحقیق وکړه، تا ته به په خپله دا خبره واضح سي چې زما پلار د دغه رسم ختمولو کې کردار ادا کړی دی، نه په خورولو کې. سبحان الله، د یو عالم او د یو جاهل په تربیت او اخلاقو کې څومره لوی فرق دی.